أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نور اطلسم سپارہ آیات نمبر 11 ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ان الذين بشکها کسان جاءوا شغیر غلیو بالإفك پلویو دروغ سره لوی تهمت سره افک دا لوی دروغ ته ویل شي او دا هغه دروغ ته ویل شي چې بندا حق باطل وګڼي او باطل حق وګڼي او دغه رنګ فاسق دا متقی او متقی فاسق وګڼي نو دغه قسمه دروغ چې هغه بالکل د حق نشان ختم کی یعنی بالکل د حق ته کوم دی عین چې کوم حق هغه ته باطل وي او چې کوم عین باطل هغه ته حق وي نو دغه قسمه دروغ ته کوم دی افک ویل شي نو ان الذين بشکها کسان جاءوا چې دوی رال بالافک پاغلبیو دروغ سره لوی بهتان سره عصبه دا یو ډله وا منکم لتاسنا یعنی دا عصبه دا یو ډله وا د دروغجنو منکم لتاسنا ډله لتاسنا وا نو په دې کې درې مسلمانانو او دا یو پکې منافق رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول دیو پکې دا مین کردار پکې د دوه تهمت خړومبه د جوړ کړو دا خبر له شهرت د ور کړو نو الله تعالی او فرمایل چې عصبه دا د لسنه تر سلويخت پورې کسانو د ویل شي او د دینه کم کسانو باندې د اطلاق کیږي چونکه دا سلور کسانو نو په دې باندې د عصبه اطلاق کیږي سلورو کې یو منافق او دا درې مسلمانانو نو دی دغه منافق په چاله او دوکه کې راغلی او دغه وجنه دی ملګری شي او دا خبر چې کوم دی شروع کړی منکم لتاسنا الله وی لتاسنا نو عبد الله ابن ابي ابن سلول خود مسلمانانو نه نو ودی کی اشاره دی طرف ته ده چې دا منافق او ښکارا کافر نو د منافق سره وا چې کله د نفاق ظاهر شوی ني او د منافقي نو د سره بیا د مسلمانانو رویه کیږي په دنیا کې نو د دې وجه نه دی په مسلمانانو کې شریکو نبی عليه السلام مجلس کې بکیناستو صحابه سره براتلو موږ له وراتلو بګي نو ثاني مسلمان غنو د دې وجه نه الله تعالی او فرمایل چې منکم لتاسنا لا تحسبوه مغنه تاسو هغه لرا شرن بد لکم د ځان د پاره دا کوم مسله تاسو تراغلی دا نو شرن لکم دا بد مغنه د خپل ځانونو د پاره یعنی تاسو ته مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف رسیدلی خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او عائشه ابیتا دغه رنګ صفوان رضی الله عنه ته دغه رنګ ټول صحابه وته ډېر لوی تکلیف رسیدلی او د دې مخالف خود غسلور کسان
نو الله تعالی وی چې دا خبره بده مه ګڼئ بل هو خیر لکم بلکې دا غوره ده ستاسو دپاره غوره ولې ده تاسو په دغه تکلیف باندې صبر وکړو نو الله تعالی در اعلی درجات په جنت کې درکړل او عائشه به دپاره غوره نه غوره وه د هغې په باره کې د هغې د براءت دپاره خو الله تعالی ایتونه نازل کړي ور د مریم بیبي باندې چې کله خلکو تهمت ولګو نو د هغې براءت حضرت عیسی علیه السلام وکړو الله تعالی د عیسی علیه السلام په ذریعه باندې د هغې براءت وکړو یوسف علیه السلام باندې چې کله تهمت ولګېد نو هغه ماشوم بچي د هغه د براءت اعلان وکړو د هغه صفایي بیان کړه او عایشه باندې چې کله تهمت ولګېد الله تعالی په خپله د هغې د براءت اعلان وکړو دا ډېره لویه خبره ده عایشه رضی الله عنها دپاره دا تاسو ته بد ښکاري ټیک ته وقتي طور تاسو ته ډېر تکلیف در ورسېد خو بل هو خیر لکم دا خبره به ستاسو دپاره ډېره زیاته غوره وي ځکه مسلمانانو ته تکلیف رسېدلی دی او د دې تکلیف په وجه باندې هغوی صبر کړی دی د دغې صبر په بدله کې به الله تعالی په جنت کې اعلی درجات ورکړي خپله رضا به ورته ورکړي لکل امرئ منهم هر یو کس دپاره منهم لکل امرئ د هر یو کس دپاره منهم د دوی نه ما به هغه څه وي هغه عذاب به وي اکتسبه چې د ګټلې دی من الاسم د ګناه نه نو په دې کې چې چا څومره بهتان لګولی دی د هغې مناسب سزا ورته به میلاویږي او څه ورته میلاو شوی دی یعنې چا په خپله خوله باندې اعلان کړل دی او تهمت یې لګول دی چې دی باندې د ګناه عایشه به باندې او په دغه باندې حضرت صفوان رضی الله عنه باندې په دې باندې په جبو سره تهمت لګولې دي نو هغې ته ډېره لویه سزا میلاو شوې ده او چا چې کوم دی ورسره خبرې هسې شریکې کړي دي نو د هغې ته د هغې نه لږ کم ګناه دی او چا چې کوم دی خاموشي اختیار کړله خو زړه کې بدګماني کړې ده نو هغې ته د هغې نه کم ګناه دی نو بس چا چې څومره د ګناه اراده کړې ده څومره ګناه کړې د هغې مناسب سزا به ورته میلاویږي لکل امرئ او هر یو کس لپاره منهم د دوی نه ما هغه څه دي اکتسبه چې د ګټلي دي من الاثم د ګناه نه والذي او هغه کس تولا چې ذمه دار دی کبره د لوی تهمت منهم د دوی نه له د هغه دپاره عذاب عظیم عذاب عظیم دی د لوی ذمه دار هغه عبدالله ابن ابی ابن سلول دی و چې د لوی ذمه دار او د لوی تهمت په عایشه باندې لګولې دي نو د لپاره به سخت نه سخت عذاب دې کې ډېر عذابونه جمع دي یو خدا چې تهمت او تهمت په چا باندې په عایشه باندې او عایشه به څوک وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه نو یوازې عایشه به ته نه بلکې رسول الله مبارک ته هم تکلیف رسولی دی نو د څو چنده باندې به دې خنزیر ته زیات عذاب میلاوي له عذاب عظیم د ده لپاره عذاب عظیم دی لولا ولې ونه شو اذ سمعتموه هر کله چې تاسو اورېدلې وه دا واقعه نو ظن المؤمنون نو چې ګمان کړی وي مؤمنانو سړو والمؤمنات و مؤمناتو ښځو بانفسهم په خپلو خلکو باندې خیرا د خیرخواهۍ او د نیکۍ الله تعالی دې ځای کې چې کوم مسلمانانو نو ناصحانه طور الله تعالی هغوی دلته کې ملامته کوي چې تاسو ته دا واقعه را رسېدلې وه نو تاسو دغلته بیا چې کوم دی په دې مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو له خو پکار وو چې په دې خپلو خلکو باندې په خپلو ځانونو باندې صحیح ګمان کړی وي نو تاسو ولې چې کوم دی غلط ګمان کوو چې تاسو سره دلیل شرعي نو دلیل شرعي څلور ګواهان در سره نه نو بیا تاسو ولې په دې باندې غلط ګمان کوو پکار دی چې تاسو صحیح ګمان کړی وي دلته کې الله تعالی طریقې دغه چې کوم دی بدل کو لولا اذ سمعتموه ولې ونه شو چې تاسو دا واقعه اورېدلې وه نو داسې ونه ویلې چې ظننتم چې تاسو ګمان کړی وي بلکې وی چې ظن المؤمنون چې مؤمنانو ګمان کړی وي نو د دریو کسانو طرف ته خطاب وکړو الله تعالی چې یو پکې دغه د حضرت حسن رضی الله عنه او دغه رنګ چې کوم دی مصطح رضی الله عنه او ناری زنانو کې چې کوم دی حضرت حمنا رضی الله عنها نو دلته کې داسې ونه وي چې تاسو ګمان کړی وي چې دا خبره تاسو اورېدلې وي نو مسلمانانو له پکار چې دا ګمان یې کړی وي
دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا کار د مسلمانۍ نه و که نه بیا به یې ویلي چې تاسو به داسې ګمان کړی و داسې ونه وي په کار ده چې مسلمانانو مؤمنانو دا ګمان کړی وي نو مطلب دا دی چې دغه کار د مسلمانۍ نه دی په یو پاک دامنه بیبي باندې په یو پاک دامن سړي باندې تهمت لګو دا ډېره لویه ګناه ده لولا اذ سمعتموه ولې ونه شوه هر کله چې تاسو اورېدلي وي دې واقعه لره نو ظن المؤمنون چې ګمان کړی وي مؤمنانو سړو والمؤمنات مؤمنانو سړو کې حضرت حسان رضی الله عنه او حضرت مصطح رضی الله عنه طرف ته اشاره ده چې تاسو دا ګمان کړی وي والمؤمنات او مؤمنات خذ دا ګمان کړی وي حضرت حمنا رضی الله عنها ته اشاره ده چې تاسو دا ګمان کړی وي خو داسې وته چې تاسو کړی وي یا تاسو مسلمانانو کړی وي په کار مسلمانانو لوا مطلب دا چې دا کار د مسلمانۍ نه دا تهمت لګول دا د مسلمانۍ کار نه تر کومې پورې چې سړي سره څلور ګواهان نه وي نو په ده باندې په یو سړي باندې ښه ګمان ساتل دا واجب دي او که څوک ورته خبره هم وکړي نو دې هغه خبره رد کول په ده باندې واجب دي تر څو پورې چې خبرې کوونکي سره څلور ګواهان په دې خبره باندې دا خبره واجبه ده سړی په زړه کې ګمان وکړي دا خطرناک ګناه دي ګناه عظیم دی چې تر څو پورې دلیل شرعي نه راغلی مسلمان باندې دا خبره واجبه ده چې دی مسلمان ورور باندې ښه ګمان کړي غلط ګمان باندې کړي والمؤمنات او مؤمنات خذن بکار وا بانفسهم په خپلو خلکو په خپلو ځانونو باندې انفسهم الله تعالی تو فرمایل چې دا بدګماني کو څوک کوي که نه او تهمت په چا باندې لګوي نو دا په بل چا باندې نه لګوي دی په خپل ځان باندې لګوي ډېرو ځایونو کې الله تعالی مسلمانانو ته چې کله ارشاد فرمایلی دی نو په هر ځای کې د بل مسلمان دپاره ورته داسې استعمال کړی دی لکه دا چې د خپل وجود دي د هغې وجه دا ده چې الله تعالی مسلمانان ټول په یو رسۍ باندې تړلي دي په دې وجې نه حدیث کې راځي چې یو مسلمان دا مسلمانان ټول په شان د یو جسد دي د یو بدن دي کو په مشرق کې یو مسلمان ته تکلیف دی نو پکار ده چې په مغرب کې مسلمان اتړ کېږي په هغې باندې خفه شي په هغې باندې د یو وجود دی لاس ته تکلیف ته ټول بدن ورسره چې کوم دی په لړزان باندې سترګې ته تکلیف ته ټول بدن ورسره په لړزان باندې نو دغه شان مسلمانانو ته ځای په ځای الله تعالی چې کوم ځای کې خطاب کړی دی لا تلمزوکم انفسکم تاسو په خپلو ځانونو باندې غیبونه مه لګوئ نو دلته کې الله تعالی داسې نه دي ویل تاسو بل چا باندې غیب مه لګوئ په خپل ځان باندې غیب مه لګوئ د دې نه معلومه شو چې مسلمان باندې غیب لګول دا په خپل ځان باندې غیب لګول دي لا تقتلوا انفسکم الله وی تاسو خپل ځانونه مه قتلوئ داسې نه دي ویل تاسو بل څوک مه قتلوئ خپل ځانونه مه قتلوئ نو بل څوک قتلول دا داسې دي لکه دی چې خپل ځان قتلي یا لا تخرجون انفسکم من دیارکم تاسو خپل ځانونه د کورونو نه مه وباسئ داسې نه دي ویلي تاسو نور څوک د کورونو نه مه وباسئ په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې دا مسلمانان ټول په شان د یو بدن دي نو دلته کې چې الله تعالی فرمایي چې بانفسهم په خپلو ځانونو باندې خیرا د نیکۍ وقالو او ویلي وي دوی چې هذا افک مبین دا خو ښکاره دروغ دي چې دې مسلمانانو ته دا خبر را رسېدلی وي نو دوی به دنه ګواهان طلب کړي څلور ګواهان پیش کړه که نه ځکه مخکې خو د حد قذف ذکر تیر شو که نه د زنا ګواهان تیر شو نو چې دې ګواهان دې سره نه وي دوی به ډایرکټ دا خبره کړې وي چې هذا افک مبین چې دا خو لوی دروغ دي لولا جاءو ولې دوی رانوستل علیه په دې خبره باندې باربعه شهدا څلور ګواهان نو فاذا لم یأتوا پس هر کله چې دوی رانوستل بالشهداء ګواهانو لره نو فاولئک پس دغه کسان عند الله په نزد الله تعالی هم الکاذبون دي دروغجن دي چا چې تهمت لګول دي دا دروغجن دي ولولا فضل الله کو چېرې نه وي فضل د الله تعالی علیکم په تاسو باندې مسلمانانو ته وي دې طرف ته اشاره ده کم دوه مسلمانان حسان رضی الله عنه او دغه رنګ مصطح رضی الله عنه او دغه رنګ حمنا رضی الله عنها دې ته اشاره ده ولولا فضل الله کو چېرې نه وي فضل د الله تعالی علیکم په تاسو باندې ورحمته او دغه رحمت نه وي په تاسو باندې په دنیا په دنیا کې او آخرت او آخرت کې نو لمسکم نو خامخا به رسېدلی و تاسو ته فیما په هغه څه کې افضتم چې تاسو مشغوله شوي وئ فیه په هغې کې عذاب عظیم عذاب عظیم به در رسېدلی و خو د الله تعالی فضل و کو چېرې د الله تعالی فضل نه وي نو تاسو به دنیا کې توبه نه وي ایستې د عبدالله ابن ابی ابن سلول په شانتې څنګه چې هغه دنیا کې توبه ونه ویستله تاسو هم توبه نه ویستلې تاسو وړوکي جرم خو نه وکړی، تاسو د پیغمبر علیه السلام په بیبي باندې تهمت لګولی دی،
نو د الله فضل چې تاسو توبه وباسله او په آخرت کې د الله تعالی فضل دا دی چې تاسو یې معاف کړئ تاسو توبه قبول کړله نو کو الله تاسو ته توبه توفیق نه وي درکړي یا توفیق یې درکړی وي خو توبه درله قبول کړې نه وي نو دا د الله تعالی فضل دی چې تاسو له توبه توفیق درکو او بیا د توبه د توفیق نو وروسته الله تعالی تاسو توبه قبول کړله او دا د الله تعالی فضل دی په تاسو مسلمانانو باندې د دې وجه نه دا مسلمانان دی توبه طیب شوي هم دي الله تعالی د دې توبه قبول کړې هم ده یعنې دا د دې توبه الله تعالی قبول کړې ده په دې باندې هیڅ قسمه ملامتیا په آخرت کې په دې صحابه باندې نشته الله تعالی پاک لګلي دي د دنیا نه بس ان الذين بشكها كسان جاءوا جدوي راغليو بالافك پلوی دروغ سرا پلوی تهمت سرا عصبه دا یو ډلوا منکم لتاسن دروغ عصبه دا یو ډلوا د دروغ جنو منکم لتاسن لا تحسبوه مګړې تاسو هغه شر لکم دغه واقعیا شر لکم بد د خپل ځانونو د پاره بل هو بلکې ها خیر غردا لکم تاسو د پاره لكل امرئ هر یو کس د پاره منهم د دوینه ما هغه سدي اکتسب چې دوی ګټلې دي من الاثم د ګنانا والذي ها کسان هغه کس تولا چې زمدار دی کبره د لوی تهمت منهم د دوینه له دا غد پاره عذاب عظیم لوی عذاب دی لولا ولی اونشو اذ سمعتموه هرگل چې اوریدلی و تاسو دی واقعا لره ظن المؤمنون چې ګمان کړي وي مؤمنانو سړو والمؤمنات و مؤمنات خذو بانفسهم بخپل ځانونو باندې یعنی بخپل خلقو باندې مراد د عائشه ابیدا خیر اندنی کوي وقالو او ویلی دوی هذا افک مبین چې دا هو ښکار دروغ دی لولا جاءوا ولرا نوستل دوی علیه پدې خبره باندې باربعه شهدا سلور گواهان فاذا لم ياتوا پس هرگل چې دوی را نوستل بالشهداء گواهان لرا فاولئک عند الله هم الكاذبون پس دا کسان پریز د الله تعالی هم الكاذبون دی دروغجن دي ولولا فضل الله کچرنوی فضل د الله تعالی علیکم پتاسو باندې ورحمته ورحمت هغه په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې لمسکم نخام خبر سیدلی او تاسو ته فيما په هغه سکه افضتم چې تاسو مشغول شي وي به پای کې عذاب عظیم نو عذاب عظیم بدر در رسیدلی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين